هم زه ډیره خوشحاله یم چې تاسو ته د ټکر صاحب سره یو ځای هغه خپرونه وړاندې کوم چې په هغه کې د غني خان پر شعرونو باندې موږ خبرې کوو. هیله ده تاسو په دې هکله خپلې پوښتنې راولېږئ لکه څنګه چې مخکې رالیږلي دي. ما یو څو پوښتنې تاسو نه ترلاسه کړي دي. دا پوښتنې به زه د ټکر صاحب نه دلته وپوښتم او انتظار به کوم چې تاسو نورې پوښتنې هم موږ سره شریکې کړئ. ټکر صاحب سلامونه تاسو ته. وعلیکم سلام، خوشحاله اوسئ، ډېره مننه بیبي. لومړی پوښتنه به دا وکړم چې د غني خان شعرونو څه پیغام درلود یا لري یې؟ د غني خان څو پورې چې د غني خان د شاعرۍ تعلق دی نو د هغې خو مختلف اړخونه دي، ډېر اړخونه دي. په موږ د فلسفې هغه ته وګورو، فلسفیانه فکر ته دا وګورو نو هغه هم ډېر زیات وسیع فکر لري. خو د هغه چې د ټولو نه اهم کوم خبرې ډېرې دي، خو د ټولو نه اهم چې کوم هغه د غني خان نظر ته نو هغه په دې چې کوم د حسن په لار د چې کوم خدای ته تګ دی دا د ډېر اهم هغه دی. دا د په شعرونو کې ځای په ځای په نظر راځي. د دې نه علاوه په دې کې د ایگزیسټنشلیزم چې کومه فلسفي د هغه پکې موجوده ده، په دې کې سکپټیسیزم موجود دی، بلکې د فلسفې مختلف اړخونه پکې دي. خو د خدای ته چې تګ کم دی هغه د حسن په لار باندې دی. د حسن په لار باندې خدای ته تګ غواړي او دغه د مین چې کوم بنیادی د هغه دی هغه دا دی. د دې نه علاوه دغه په شاعرۍ کې نشنلیزم هم شته، دغه په شاعرۍ کې سمبولیزم هم شته. څه ته چې علامت وي، علامتونه د یو غره ونیسي، یو چرګ ونیسي، چرګ ته تم ګورې، زه ورته ګورم، ټول خلک ورته ګورو. خو غني خان چې چرګ ته په کوم نظر ګوري هغه یو علامت وګرځوي، هغه چرګ نه یو علامت ساز کړي او په هغې باندې بیا د ټولې معاشرې هغه یو قسم د اپریشن پکې عملیات پکې کوي. وبنیسي خو چرګ د چرګ بسر موضوع برونیسي، خو په چرګ کې باغې داسې د ټولنې یوه ستونزه بیانوي. پاکې به د خوراک کوي د سپي او مسلې د بولیانو، بانګونه د بلال او لنګوټې د چنګړیانو، پرتوب د یاره نشته خو شمله نه غده خان، سل ښځې دې ساتلي خو سار وایي اذان. ګوره دې کې یو کې چل دی، وربوز دې د قابض قاضي دی او طبیعت دې د ټلر او خبرې د پخونو دی او انداز د منسټر. د دغه شعر کې د ټولنې کوم اړخونو ته اشاره کوي؟ هر یو کس نه دی پرېښی. که ته د پوره ما خو اوس پوره هغه دغه یاد نه دی چې داسې درته پوره ووایم، خو هغې ته که موږ وګورو نو یو داسې موضوع دی نه پرېږدي. په هر چا باندې دی ټک کړی دی. د په خان هم په هغه خان یې ټک کړی دی چې هغه تش په نوم خان دی، په هغه ملا یې ټک کړی دی چې خلکو ته خو مسلې کوي. د پښتو متل دی ملا بل ته مسلې کوي او په خپله پې حملې کوي. نو دا قسمه سبجیکټس یې هم هغه کړي دي. نو یو خبره بل ګوره د انګریز د سوسایټي د ویسټرن سوسایټي په جنګ کې بهادر او مستانه لکه چنګیز، خو په مینه کې بې شرمه بې پروا لکه انګریز. د دې د مغرب چې کوم د کوم هغه دی څنګه چې هغې په ټولنه ده هغې چې څنګه په کلاو باندې دا هر څه کوي لکه پابندي نشته په دې خبرو باندې، نو هغې هم بیان کړي دي. دا خو صرف یو مثال درته وایي، دا خو د علامت مثال مه وایي. د علامتونه د په شاعرۍ کې علامتونه ډېر هغه دي، خو د مین هغه چې کوم دی کوم چې بنیادي هغه دی هغه د حسن په لار چې دی خدای ته تګ کوي ډېر زیات. د ټول هغه چې دا امفیسس د ټول زور هغه هم په دقه څیز باندې دی. ځکه د کمال څوکې ته غاړه د جمال کې ځه که نه هغه د جمال خبره کوي. جمالیات د مین سبجیکټ دی، مین هغه دی بلې چې سرداري نه کېږي د تورې د مستۍ نه بغیر. سرداري نه کېږي د تورې د مستۍ نه بغیر او الله لیدی نشي د حسن پرستۍ نه بغیر. نو هغه د حسن دی د حسن په لار باندې د چې د جانان دا کوم کنسپټ دی هغه هم دا دی چې دی اول خپل په داخلیت کې خپل داخلیت ډسکور کوي. پښتانه وایي چې ځان دی وموند نو جهان دی وموند. دی اول خپل داخلیت ډسکور کوي، بیا جهان ډسکور کوي په خپل داخلیت نه. نو چې جهان دی معلوم کړي نو بیا د هغې نه پس جانان ته ځي. نو د ټوله فلسفه چې دا په درې څیزونو باندې بحث ده، ځان، جهان او جانان. دا چې ټول راشي نو دا د وحدت الوجود دی. دا د بنیادي هغه د غني خان دې بنیادي تورم. زه به یو څو پوښتنې مو واخلم که ستاسو اجازه یې ټکر عبدالله آمز خدای دې وکړي چې ما یې نوم سم اخیستی وي ویلي غني بابا وایي که غازې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ وم راځئ توکې پې لاړې. که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ وم راځئ توکې پې لاړې. که په خپلو وینو نه وم لمبېدلې نو په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې. او یا به ویلي دي چې د غني خان کومه خوږه خبره چې غني خان ورته کړې ده ستاسو په یاد دی چې تاسو کولی شئ دلته ورسره شریکه کړئ؟ د غني خان خو ټولې خبرې ډېرې خوږې دي، خو څه خبرې داسې دي چې هغه زه نشم کولی.
ځکه چې د سیاسي خبرې داسې د خپل کورنۍ داسې خبرې دي چې هغه زه فی الحال نشم شریکولی کار مې دی چې څه ولیکمه او چې کله مې ولیکنم بیا ګورو ځکه چې نن سبا حالات داسې دي چې په دې حالاتو کې داسې قسمه خبرې کول ښکل نو هغه یعنې خبرې چې تاسو ته کړي دي هغه سیاسي بڼه یې درلوده سیاسي بڼه یې درلوده نو په دې وجه باندې ته چونکې دا خبره هم د سیاسي وکړه که سازش نه مې په قول ولاړ ځکه دا خبرې کوم خوږې خبرې خو د هغه ډېرې وې هغه سره به اکثر به په ژوند په مرګ په دې ټولو مسلو باندې هغه سره ما خبرې کړي او ډېرې د خوند بحثونه مې ورسره کړي وخت په وخت باندې او ډېرې زیاتې خپلې یو ګیلې مې ګیلې په دې وې چې ما یو ورځ ورغلم د مازدیګر ټایم او زه ورسره ناست وم د مازدیګر وخت دی ورسره ناست وم نو دوی ماته وایي چې سردار علي وایي د دغې ونو لاندې ناست وم ماښام و او ژړل مې دغه د کور کې ډېره ونه وې وایي ماښام ټایم و په دغې ونو کې ناست وم ژړل مې وایي ما وایي چې غني خانه مرګ راغی او پښتانه ونه پېژندې دا دغه ډېره لویه ګیله وه ګیله یې دا وه چې دا شاعري د اوس خو نه وه کړې دی خو ما راوچت که په 1983 84 85 په دې کال 3 اتم 4 اتم 5 اتم کال کې دې ما راوچت که د دې نه مخکې ما ته خبره کوله چې به مشاعرو له لاړم نو ما به د فلسفې نه یو ډک کلام ووایي خلک به پرې نه پوهېدل دا ټوله دې باندې شاعران به داسې ناست وي داسې به راته کتل او بل کس به راغی هغه به وایي چې تورې ګټې تورې دي سپینو ته بکر وایي او دنګ د چیناران دي د نورو ته نختر وي دې وایي ډېر اله بیا ووایه نو ما مشاعرې ته تلل پرېښودل دومره د ده خفګان و په دې خبره خو یو خبره کوم خو بیا خو دغه ټایم کې دی بیا روچت شوی و که نه د خلکو پېژندلو ما د کیسټ ریکارډ کړی و دا هر څه چې و نو د خلکو هغه مینه محبت ده بیا ولید هغه د خپل پرواز ولید په خپل ژوند د خپل پرواز ولید د دې ماته دغلته وایي دا خبره دا د غني خان د خپلې خولې خبره ده وایي خپل خاندان او د پاکستان حکومت زه د ځمکې تل ته ورسولم د غني خپله خبره ده زه چې هم چې بعضې خبرې لکه کنټروورشل دي نو هغه خبرو کې خبر راشي څوک بعضې ټایم داسې خبرې چې هغه سړی نشي پټولی که نه وایي خپل خاندان او د پاکستان حکومت زه د ځمکې تل ته رسولم نو تا ورته بم کېښو نو چې څونه زه دوی د ځمکې لاندې بوتلم وایي د هغې یو پلس زه په بره لاړم وایي اوس به څوک هم نشي راړولی په همدغه اړه چا پوښتنه کړې ده لیکلي دي عاشق الله خوب لیکلي دي چې تا غني خان مشهوره کړ او که ته د غني خان شعرونو شهرت ته ورسولی دا خو خیر دا خو فیصله تاسو په خپله باندې کولی شئ دا خو به عوام فیصله کوي که نه ما خو درته هغه خبره وکړه چې کومه ما ته هغه کړې وه چې هغه څنګه ماته ویلي زما خو دا خیال دی چې دا یو دومره لوی انسان و چې که زه نه وې نو بل به راغلی و که بل نه وې نو بل به راغلی و څوک خو به راغلی و که نه ځکه هغه ګوره خپل یو نظم کې مو وي په یو ورځ یو سارا کې په ښکارو ته روان یو ګلاب مې ولاړو دې پکې د ښایسته خندان زه خفه یې خواله لاړم ما وې زما په شان ته هم ګلې بدنصیبه ورک د زلفو د جانان نه د چا نیازبینې ګوتې نرم مخ له به دې اوسوي نه به ښکل دې کړي سترې شونډې د یار سره نازک لبان هغه غلی شان مسکی شوی خان مه کوه خفګان زه به دا سارا ورنه کړم او د ایران په ګلستان دلته دې تورګستان کې زه د رنګ او نور لمبه یم د ښایست چپه نغمه یم او کرشمه د لامکان وایي ته د هم په خپل سارا کې خفه مه شي د ماروره اخر را به چې دیدن له دې څوک سوی غني خان دله به څوک راتلل که زه نه وې راغلی بل به راغلی خو دې به روچت کړو د ده دا خیال چې دی د ده دا تاټ چې دی د ده دا فکر دا به روچت کړو دی پاتې کېده نه خو صرف مونږ به دا وایو چې زه به دا وایم چې یاره دې چې کله زه رالم دې به روچت کړو را مخکې شو د خپل وخت نه را مخکې شو حالانکې په کار دی چې دا ډېر مخکې روچت شوی ځکه چې دا شاعري د 1915 تقریبا چې زما داسې خیال جوړېږي چې 55 دغه حوالې پر دغه شاعري خلاصه کړې وه دغه هغه ټایم کې دا ټول لیکنه خو دغه یا په جیل کې کړی دی یا په لندن کې کړی چې چرته دی تللی هلته دا لیکل کړي دي نو دا شاعري خو د ډېره مخکې کړې وه دا څیزونه خو مخکې هم پراته وو خو د بد مرغه دا روچت شوي نو عوامو ته خو ما صرف دونه وکړل چې دغه مخ مې دی عوامو ته مخامخ دومره چې تاسو د غني خان شعرونه ویلي دي په سندرو کې بل هېڅ سندرغاړی هېڅ هنرمند نه دي ویلي ولې دلیل یې څه دی د دې وجه ده د دې اوس خو خلک وایي لګیا دي وایي خو هغه شانې نه وایي چې څنګه په کار دی چې ستاسو نوم د هغه د نوم سره هغه شان نشي هغه وجه ده که نه هغې وجه ده ګوره د دې بنیادي وجه دا ده چې اول خبره دا وه چې د ده په ده پوهېدل دا ډېره لویه خبره او بیا د ده دا کلام ځکه چې دی د قافیې او د ردیف بالکل پابندي نه ساتي بیا د ده کلام په موسیقۍ کې راټینګول دا ډېر زیات ګران کار دا خو زما خو د جنون زما خو د ده سره یو جنوني مینه وه یو شوق و نو ځکه دا کیسه ما کوله په
په دې باندې زه لګیوم لکه د دا پروګرام وشو څنګه دا یو ډېره عجیبه خبره ده زه روانم په پېښور یونیورسټۍ کې زما سره زما ملګری دی ډاکټر نن سبا ډاکټر صاحب دی ډاکټر یارمحمد مغون صاحب دی په ډورس کالج کې پروفیسور و درته خبره کوي چې یاره د غني خان سره مې یو ماښامي تړه کېږي خو په دې هنرمندانو پسې لاړم ورته مې چې یو دوه درې سندرې خو راله کم از کم ووایه چې هغه زه راولم نو چې څه خو د هغه په کلام موږ ریکارډ خو کوو چې څه خو وي نو هغه وایي زه په دې ټولو هنرمندانو پسې لاړم نو ما ورته وویل چې یاره دغه شان هغه وکړه دا موږ سره دا پروګرام وکړو چې موږ د غني خان دا پروګرام وکړو وایي هغوی چې به دې ته وکتل چې یاره دا به څوک وایي هغه دونه اوږده څیزونه دي دا به څوک وایي دا خو موږ نه شو ویلی نو دغه ټایم کې ما لږ سوچ وکړ ځکه چې د موسیقي به ما ځان لغوله دا ما چاته غوله نه دا زما سره محدوده وه ما سره خپل ځان سره وه بس نو چې ده ماته دا خبره وکړه نو ما دغه ټایم کې لږ داسې ما سوچ وکړ مې یاره که دا کار زه نه کوم نو دا خو دی د ده دا پروګرام نه کېږي بیا نو ما ورته وویل یاره ما سره سړی شته ډاکټر صاحب د موسیقي کار به یې وکړم به وشي به بندوبست وشي ته پروګرام جوړ کړه غني خان راولې ډوس کالج ته او زه به بندوبست وکړم د دې نو دې ما ته وویل ته ما ته کس خو وښایه ځکه چې ما خو ډېر کوشش کړی دی او ما ته خو ټولو انکار کړی دی نو که دا ته یادې د ټولو پسې ته ګرځېدلی او ټولو هنرمندانو پسې ګرځېدم ما ورته ویل په ما دې باور شته نو ما ته وویل چې بلکل په تا خو مې باور دی نو مې زه په خپله کوم نو هغه چې ما ورته وویل چې زه په خپله کوم نو هغه وایي بس هغه پوه شي چې هغه ذمهوار سړی دی چې دی زه په خپله کوم نو دی کوي وایي بس ما پروګرام جوړ کړم دی لاړ او اعلان یې وکړو هغه پروګرام جوړ شو په ډورس کالج کې لومړی پروګرام دی غني خان ما ته مخامخ کېږي په لومړي ځل یاره زه په هغه ویډیو پسې ډېر نښتی یم چې هغه زه را پیدا کړم چېرته د چا سره پرته ده او هر چا چې د هغه لیکلې ده او بل یې نه ورکوي ځان سره ساتي چې کومې ورځې له ساتلې زه نه پوهېږم خو زه هغه صرف په دې وجه غواړم ځکه چې هغه یو ډېره امیچور ویډیو وه په هغه ټایم کې خو زه په دې وجه غواړم چې زه دې خلکو ته وښیم چې غني خان په هغه ورځ څومره مست و زه د غني خان هغه مستي دې خلکو ته خور غواړم چې د لاسونه کوم پړکولو داسې دا پیسې په ببره وه دا خپل چې تکړه وه داسې یو عجیبه انداز کې و که نه عجیبه او د انبسي واړه دا سلمي زلمي دي ودونه کې دا ماشومان دوی ته وایي لاسونه پړقوئ هغې ته به د هغه دومره اکسایټمنټ و هغه دومره اکسایټډ و او هغه د غني خان زه یو خبرې مې داسې دي چې هغه زما دپاره د دې کس ته د سوال په حواله زه وایم هغه زما دپاره یو دومره لوی اهمیت لري چې ما د پاکستان د ټولو نه لوی اواډ اخیستی دی پرزیدنشل اواډ چې ورته وایي صدارتي اواډ ما اخیستی دی ما دپاره هغه دومره لوی نه دی لکه زما دپاره چې د غني خان دا خبره څونه لویه ده غني خان ماته دوه خبرې کړي دي یو یې ماته ویلي چې خدای زه تا له پیدا کړم او ته خدای ما له پیدا کړې دا یو خبره ماته غني خان کړې وه دویمه خبره ماته وی چې کله شاعر یو کلام ولیکي نو د ده په تخیل کې د دې یو سوچي چې که یاره زما د کلام څوک داسې وایي نو دا به ډېر ښه ما ته وایي سردار علي یو خبره ته وکړم وایي تا زما کلام زما د تخیل نه هم ښه ویلی دی دا دوه خبرې زما لپاره د غني خان د دې نه لوی انعام ما ته بل څه نشته په دنیا کې که ماله دا ټوله دنیا راله تاجونه راکړي زما لپاره دونه اهمیت نه لري لکه د غني خان دا دوه خبرې چې زما لپاره څومره اهمیت لري ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زه پوهېږم چې لیدونکي دې ته منتظر دي چې د غني خان کلام ستاسو د خولې ستاسو په اواز کې واوري او وګوري ډېرې شعرونه چې تاسو څنګه اشاره ورته وکړه په تصوف باندې دي خدای ته د رسېدو د حسن د لارې د خدای ته د رسېدو ده ولې په کتابونو باندې په پاکستان کې بندیز ولګېده نه دې بله هلکې قومي شعر هم شته دی که نه زما دا هم پکې شته چې که خازش نه مې په قبر وي ولاړی که غلام مړم راځئ تو کې پې لاړی دا پکې هم شته خو زه دا خبره ګورې کوم ما ته د پښتو اکاډمۍ یو ډایرکټر صاحب نواز طاهر صاحب هغه پاکستان حکومت ته لیکلي وو چې دا سړی دنیا ته وښایه خلک به ستاسو د پاکستان ملک به پې خلک وپېژني پاکستان دا غلطي کړې چې دی د باچا خان زوی او د ده څو قومي شی نه لیدلي او د ده دا نور دغه ته نه کتل چې د نور کلامونه څه دي او بل دا چې هلته نریټیو چې کومه ده په پاکستان کې هغه د ملاازم نریټیو ده د ده نریټیو بالکل جدا وه دی خو د ملا خلاف و اول ته خو ملا د هغوی خو د هغوی هیرو دی خبره غټه دا ده د هغوی چې کومه نریټیو ده که نه هغه بدله ده هلته کې دا د اوسه پورې دا کومه را روانه نه ده تاسو ګورئ نه ستاسو وړاندې نه ده دا په افغانستان کې څه وشو دا اوس څه کېږي چې روان دي دا تېر شوي څه شوي نو دا د دوی د پخوا نه هم دغه نریټیو ده لکه دوی موږ ته د پښتنو تاریخ نه دی ښولی په پاکستان کې دوی موږ ته د مغولو تاریخ ضرور ښولی دی خو د پښتنو تاریخ نه دی ښولی د مغولو چې کوم ظالم دی هغه د دوی هیرو دی اورنګزیب د دوی هیرو دی چې د هغې نه ټول زموږ شاعران او زموږ ادیبان ته ټول سرونه ټکوي او هغه د دوی هیرو د پاکستان او د پښتنو چې کوم تاریخ هغه پټ کړی هغه نه دی ښولی پښتنو ته نو په داسې حالت
د غنی خان شاعري دې څنګه پرې خوده وي نه شو پرې خوده نه د غنی خان شاعري چې ویل شو نه د اجمل خټک شاعري چې ویل شو نه د سیف الرحمن سلیم شاعري چې ویل شو نه د سایل شاعري چې ویل شو زه چې افغانستان ته لاړم ما ولې افغانستان ته لاړم دا خو ډېر سوال دی زه افغانستان ته ولې لاړم دا سوال چې افغانستان ته په دې لاخ ولاړم چې ما دا شاعري ما دلته نشو ریکارډ کولای نه زه په رادیو چا پرې خودم نه زه په ټلویزیون چا پرې خودم چې دا ما ریکارډ کړی وي نو زه لاړم افغانستان ته نو په افغانستان کې ما څوک ریکارډ کړی ما په افغانستان کې غنی خان ریکارډ کړی ما په افغانستان کې اجمل خټک ریکارډ کړی ما په افغانستان کې سیف الرحمن سلیم ریکارډ کړی ما په افغانستان کې پر رحمت شاه سایل ریکارډ کړی د دې نه رحمان څوک نه ریکارډ کړی همدا مې ریکارډ کړی ځکه چې ما ته پته و چې دا زه په وطن کې نشم ریکارډ کولی نو ما هغه سيزونه ریکارډ کول چې کوم په وطن کې نشو ریکارډ کولی نو دا ټول هغه ریکارډینګ چې تاسو کړی دا د ملیت پرستۍ سندري وي د نېشنلزم سندري وي چې تاسو لاړې په افغانستان کې نه د نېشنلزم سندري نه وي او هم پکې وي د نېشنلزم سندري پکې هم وي خو د دوی په عمومي کلام باندې پابندي وده سره د دوی کلام چې ریکارډ کول نشو د دوی عام کلام هم چې نشو ریکارډ کولی د دوی شاعري هیڅ نشو ریکارډ کولی بالکل په دې باندې بندیز وو نو دغه خو وجه چې افغانستان ته لاړم د افغانستان کې ریکارډ نو دا پابندي وجه هم دا و چې د دوی الته کې د دوی د حکومت داخله خو چون کې د تحریک سره ټاچو حالانکه دوی خو بیا وروستو په ناستو د تحریک نن تلو غنی خان اخو تلو ځکه چې د خپل اختلافاتو د خپل اختلاف دا و چې د چې کوم نظر هغه د ادب تشدد نظر نه و د نظر جدا دی د پلار نظر جدا و دی بالکل د پلار نه مختلف سره یو پر د جرنالیست زموږ د مشال ریډیو هغه د دې متعلق خبر لیکل د بچا خان او د غنی خان نو ما ورته ولیکل مې سبا د تسوي ته پته شته چې د دوی فکر برابر او څنګه هي کا کړو مې ته پته شته خو مال بیا جواب را نه کړه خبره خو مورته مې دیو مال جواب راکړ زه ورته تفصیل ور بیان کوم چې وروره دا خبره داسې نه ده ګوره دی هغه بدل سره و ګوره هغه پښتون زلمي جوړ کړو هغه سره 50,000 ټوپک مارو هغه د تشدد ولا نو هغه د تشدد لار بالکل نه خوله هغه چې بدن په مټ خلاصې ځان په زور خلاصې او دا حقیقت ته کچري داغه په پالیسي عمل نن شوی نن په پښتانه آزاد د په داوا سره وایم که د غنی خان په خبرو باندې عمل شوی نن په پښتانه آزاد خبره همدا خبره و چې د پلار د زوی په منځ کې اختلافات بالکل اختلاف بالکل ځکه خو هغه د اجازه نه بغیر پښتون زلمي هغه نه ختم نه دا ټوله قصه ما تکړه تاسو چې مو چې دا ټوله قصه زه نشم کولی دا ټوله خبرې داسې دي چې دا ډېر جوړې خبرې دي که دا زه د سره کوم نو دا به ډېر لوی بیا نقصان ته جوړېږي که نه نن سبا حالات داسې دي نو په دې حواله باندې زه ډېرې خبرې نشم کولی خو دونه درته وایم چې د ده او د پلار نظر بالکل جدا دی دې دواړو کې بالکل فرق دی بیرته به راشو د سیاست نه د غنی خان شاعري ته اسلم حجاب لیکلي سلامونه ټکر صاحب د غنی خان پر شاعري کې خو هیڅ شک نشته خو یو خبره چې له مولویانو سره یعنی د ملایانو ښودلي ډېر تضاد ښودلی عوامل یې په څه کې ګورئ بنیادي طور د علم خلاف نه دی ګورئ دا تاسو یو خبره وکړم علمان د ډېر ښه دوستان علمان خلک د ډېر ښه دوستانو دی د علم خلاف د دې چې مخالفت دی دا د دې واځ نه دی دا د صوفي د علماء ظاهر او د علماء باطن اختلاف دی دا د صوفي او د مولا اختلاف دی دا د دې اختلاف اوسنی اختلاف نه دی دا ډېر زوړ اختلاف دی دا د منصور مو دا د رحمان بابا مو دا د هر صوفي دا چې څونه صوفیات تیر شوي د علماء ظاهر او د علماء باطن د دې په منځ کې دوی د باطنیت خلک دي دوی د روحانیت خلک دي او هغه خلک چې د ظاهریت خلک دي اځه کوم چې دغه خبره ده چې د دې د کوم اختلاف جوړیږي هغه هم دغه دی چې د مولا د کوم کردارو د مولا د غیرول د کردار خلاف هم دغه مولا چې د افغانستان کې د غازی مل خان سره سوکړل دی خو په دغه وخت کې ځوانو د ځواني وخت د خدای رسول دل مولا زمون په خطه کې سوم نکړل ته ماته وای سیو نکړل نو د مولا سره اختلاف چې دی دا دغه غدي چې د کومه د کم علم کس چې کوم په نه دی کوم چې په دی کوم چې علم دی هغه سره د غنی خان اس اختلاف نشته بالکل دغه اخو کده د هغه ګور د رحمان بابا تصویر جوړ کړي د رحمان بابا د بل د تنټک سره بل شته په پښتنو کې په تصوف او په علم باندې او دغه تصویر جوړ کړي دغه پورټریټ جوړ کړي د دوه سره دومره مینه او پورټریټ هم داسې جوړ کړی چې د څنګه خلکو رحمان بابا جوړ کړی داسې نه دی جوړ کړی ما په خپل دغه باندې په فیسبوک باندې هغه شریک کړم دی داغه تصویر چې کوم غنی خان جوړ کړی دی هغه د علي خان بابا هم جوړ کړی د علي خان هم جوړ کړی د دیم جوړ کړی دی نو هغه داسې جوړ کړی چې ډېر
په دغه ټاپې جوړ کړی دي سوره به نه دي جوړ کړی ډېر سوره به نه دي جوړ کړی چې ډېر غوښه نه جوړ کړی څنګه چې رحمان بابا تصویر ښکاري داسې نه نو چا ته تپوس وکړو موږ یو ملګري ته تپوس وکړو چې دا د غني خان د تصویر د رحمان بابا د تصویر خو دا داسې جوړ کړی دی دا خو ډېر هغه ورته وایي دا عاشق و د خدای وایي څوک چې د خدای عشق لري دونه نه سربېږي وایي دا مقدام رحمان بابا وایي دونه ورسره عقیدت لره که نه دونه عقیدت یې ورسره لره نو د هغه اختلاف د ملا سره په دې نه دی د ملا سره د هغه د کملمې سره اختلاف دی او د هغه د رول سره اختلاف دی د هغه چې کومه نریټیو د هغه نریټیو د هغه کردار سره اختلاف دی ځکه خو دې د صوفي سره ولې مخالفت نه لري صوفیان خو عالمان خلک دي پوه خلک دي نو دې سره اختلاف نه لري ځکه چې په خپله صوفي دی د خدای سره د ده نه زیاته مینه زه خو والله چې کله کله د خدای سره د مینې ته ګورم حیران پاتې شم زه چې کله دې ریکارډ کوم تا ته پته شته چې زه څونه په جرا او په تکلیف دې ریکارډ کوم چې کله د کلام دې ریکارډ کوم ځکه چې هغه پیغام د دې چې کوم دی والله هغه سړی دننه خوږی ډېر ګران کار دی د دې چې د خدای سره دا کومې خبرې کوي که نه هغه خو سړی بلې دنیا ته بوځي ستاسو پخواني سندرې چې د غني خان شعرونه ویلي ډېر زیات مشهوره دي ډېر خلک یې اوري اوسني سندرې چې کومې ویلي دي دا دومره نه اورېدل کېږي دومره په د ټولنیزو رسنیو کې نه شریک کېږي تاسو څه فکر کوئ دلیل یې څه شی دی موسیقي هغسې نه دا خبره نه ده هغلته خو به هلته ریکارډینګ وشو هلته چا سره انټرنېټ چېرته دی داسې خلک اوري او داسې خلک خوښوي چې اندازې نشته خو هلته خو انټرنېټ دومره خو نه دی که نه چې هر سړی د انټرنېټ رسیو لري هغه دې دا څیزونه واوري او که چې انټرنېټ رسېږي نو ګورته دا پته نشته چې دا سندره په انټرنېټ موجود ده دې نه هم نه دي خبره زما خپل ملګري ما سره خبرې کوي هغې ته دا پته نشته چې دا په انټرنېټ باندې موجود دي دا د اوسه پورې دا هلته کې چونکې هغه ځای نه کمپنو ریکارډ کړي دي کمپنو ایستې نه دي هغه چې کمپنۍ روباسي نو په لکونو باندې هغه راوځي او معاشرې ته وړاندې شي نو ځکه نو دا روان دی دا خپل کار کوي خو د سوشل میډیا په تور باندې روان دی خو په خپل رفتار باندې روان دی ډېر په صحیح طریقه باندې او دې کې داسې خبره نشته چې ګنې کومې زیاتې پکې هغه شی پکې نشته ډېر ښه ټکر صاحب